السلام علیکم. بھائی موږ دا علاقې ته یو اهم پیغام د خاص کار نوجوان طبقې ته په وجه د دغ شي چې زاړه مشران خو مو تعلیم نسته، جهالت ته بس ټول عمر دا خانانانو ټګني او خانانانو یو قسم کړي له خان نه چې چنګته کېږي لا بل څه وایي چې ما خو بیا پلانکي سره نیت خرابېږي. لکه پلانکی سره تا چوره نیت ته پلانکی ما سره څه شی کړي دي. 75 سال د پاکستان جوړونه وسله دغه لکۍ خانانان په موږ اقتدار راځي، دغه اقتدار تر باندې درېږي او دغه خلک مو پاس کړي دي. خو 75 سال چې ما زندگی دوره نسله بدله چې تر نن تاریخه 788 مړي د ما تل چې وسله 788 مړي د مشتل چې وسله دا ښځې کونډې سلې دا ولې دا جهالت ده. دا جهالت بچرا ختمیږي. دا به وروره علاقې چې سہولیات نسته، تعلیم نسته، روډ نسته. که کله ته ما علاقې چې تعلیم راغی، ما علاقې چې دا خلک ویښ سله تعلیم راغی، بیا هیڅ شی نسته، بیا به جهالت په هغې ورځې ختم سي. دا خلک ټول په دغه سوچ باندې موږ ته څه شی نه وکړه چې دا خلک روډ منده کي، دا خلک سکولان ووایي، بیا خو به موږ سره چیږېږي، بیا خو به موږ سره دا خلک مقابله کوي. خدای مې دې ووایي چې په دغه سوچ یې نه وکړه. نن منور خان MPA صاحب حاجي امیر نواز خان صاحب یو روډ کېږدي دی، سپیک انټرچینج وایي چې کېږي ارسلا خواته. نه خدای د کور ودان کا، دا ته ته انصاف ښکاري، دا تا ته د خپل انسانیت دایرې چې انسانیت ښکاري چې دا 5-6 لاک آبادي د ما تل ده، دا 5-6 لاک آبادي د ما تل ده. دا نظر انداز کوي 1500 کرناله مځکه د هغې ته دا پال کوي. ځکه روغ کما بیماري کما نه پیسې یي کما نه نه یي، زه به 2 ګنټو چې لکۍ ته چې ما ته په 10 منټو لکې مروت پروت ته، خو زه به 2 ګنټو چې ځم. ولې چې پل نسته. نه زه وایم دا مشران چې لیوني دي تر اوسه پورې په 2 خلکو لا کلک دي چې ما خان ما پلانکي خان یا دا خانیزم چې دا خانیزم مو چې توره ختم کړی نه. ټولې نوجوانې طبقې ته مې دا پیغام د ویښ سو. آیا تل چې به داسې سړی ورچېږو، آیا تل چې به داسې سړی ور برابرو چې دا خلک په موږه دالې دې سنبال سي. په وجې د څه شي چې خو نه روډ رته وکړه، نه سکول رته وکړه، نه اسپتال سته، یو قسم سہولیات نسته. چوک پیرا کوي دا مو خانانان دي، دا پیرا کوي د کوم یو پلې منده که اوسې هلته کوي. نه ظالمه زه بیمار ته ما غریب ما ودان زه سبا وري ما ګردي تل چې چوک سکول نسی ویلی. ولې چې ورې رهایش وسایل ما سره نسته. چې زه آی چې ور رسېږه سبا وري به زه له پیرټ پاته یم. زه نه سکول ویلی سه، زه نه علم کوی سه، زه نن یو قسم کسب نه سه زده کوی. په وجې د څه شي چې ما لکې ته رسېدای نه څه په یخ ټیم. منور خان MPA صاحب د ټول عمر چې یو کالج وسو، یو کالج د لنډي ویا شاپ خیل من چې موږ ته وسو، دای چې میک منده کې بیا روخی او نورک سي وایا کالج مې وکړه. دا مې خاص منور خان MPA صاحب ته دا پیغام ده چې ما سره د منده کې چې زیله د کالج خبر که چې چا کړی ده، بیا چې دا مجلس چېرته ونه کې ځکه چې دا غلو خوراک ده. غلو خوراک مجلس بیا چېرته کومه چې کالج چا کړی ده په ناس چوک ته میدان په کښلی کې دا کالج مې بیا وکړه. اوس تی روډ مینده که اوس روډ بیا هلته چشته کوي. خو خیر دی ورته چومه ورځ دا موږ ته آرمي پاک آرمي دا یقین دهاني کړې ده چې انشاءالله دا پل به هلته نه کېږي. موږ زړه ورته وکړه، موږ پاک آرمي ته زړه وکړه چې دا چې دا څه کېږي دا خلکو سره به موږ څه کوو. خو پاک آرمي ته د خیرې موږ ته دا یقین دهاني راکړله چې انشاءالله تاسو ته به موږ کیچي کمر شاپ خیر عباسه خټک دا ډایرکټ دا به موږ یو کو چې خیر یا خدای خوښوي دا کار به موږ درته کوو چې خیر دا پل به هلته نه کېږي دا هلته به یې کوو. انشاءالله یقین مو دا اعتماد مو نه چېرته کوي. پاته سله ټولې نوجوانې طبقې ویښ سو. دا خلک وپېژنو نه تر معلوم سه که نه چې مځکې ته پل کوي ماته یې نه کوي. دې نه بعده چې دا خلکو ته خو بیخي چې دغه سړي ته خو وډ بیخي ور نه کوي، هېڅوک یې چې نه کو ور. یو انور کمال خان چې 88 میاشتې اقتدار یې کړی او دا چند سکولان یې کړي.
انور کمال خان ته د خیري دا چند سکولان انور کمال خان کړي دي. له انور کمال خان نه سیوا ما ته د یو کس راوښی چې ما تلته دا سهولیت ورکړي دي. نه ته که خان یې د خوارانو په سر خان یې. ظالمه خان به چا درته ویل چې خواران نه وای؟ ته خان یې ما په سر ته اسلام آباد ته ورسېږي. اسلام آباد چې رهایش پذیر سې هلته پروټوکول دي در سره ګرد ګرځې. هغه بعد تا بچي اسلام آباد ته ورسېږي ما په سر باندې تا بچای اسلام آباد چې سکول وایي. ته خو اسلام آباد ته لاړ شي بچای دې لاړ شي در سره. ما پته خو د 5 سال چې بیا تا نه وکړه. 5 کاله خو مو جمعیت والمه 3 امینېګان پاس کړي دي. ودې وایي چې ما دا تل چې دا کردګي وکړله دا ما تل ته سهولیت ورکړه. اوس شیخ انور صاحب پاسه څه شی وکړه؟ نه یوې پارټۍ پسې غږېږو، نه جمعیت پسې غږېږو، نه یوې پسې نه مې یوې سره مخالفت ته. خو په د خپلو کلو مې زړه سوځي چې آیا موږ به ټول عمر دا مړي کوو، ټول عمر به جهالت چې پراته وي، ټول عمر به لانجې کوو، ټول عمر به داسې کوو چې سکوټرو سره لتې وایي. دا به مې حالي. دا حال نه در سره منه، نه در سره برداشت کم. دا تا ته زه رښتیا وایم ایم پی اے صاحب چې دا پل په تشوري کې دا ټولې نوجوانې طبقې ته مې دا اعلان د سیخ پروزو چې د پل ته مانه ګیټۍ ولګای بیا دې وګټله. کای به یې ولې د پل ما پر انسان پاره کېږي که تیل ته مځکه په قیمتي کای که ما سهولیتو پاره یې کای. که چېرې ما سهولیتو پاره د پل نه وي او حاکم مځکو یې دا لې وکړه. چېرته دې بورینګان وکړه، بورینګان دې په مخروخ باندې خپل مځکو چې مو وکړه. واړو خانانانو دیوار وي چېرته بورینګان سلي دي راجو په مځکو مشورم، په تل باندې مشورم، هغه پله مشورم مځکو چې مو بورینګان دي. نه که دا بورینګ تا په صوبایي اسمبلۍ نه منظور کړی ده خو عوامو ته در منظور کړی ده، تا مځکې چې ولګاو. دا کوم پله انصاف ته؟ صرف انصاف در نه غواړو. لږکې ویښ سو سوچ وکړو په دو کیسو باندې چې دا موږ ښه کړو دا بد کړو، په دې ښه ښکارو په دې بد ښکارو. اخرت چې به مې څه جواب کې؟ ټول عمر به ته ما سره دا بد کې، ټول عمر به ته دا خپل جان خیر غواړې. اخر کله به ته دا ما ته به ته څه شی دی وکړه؟ هېڅ خیال دی نسته. پاته سره ټول تلې وار و. دې پاک آرمي سره مو دا خبره ده چې انشاءالله د کبولخیل کپ نه یې موږ ده، موږ خاورې چې پرته ده، موږ حق ته، موږ انشاءالله چې خیر دو موږ ته دا یقین دهانې را ده چې دې سره یونیورسټۍ ده، دې سره کالج ده، دې سره مطلب روډ ده. دا به هر شی تاسو ته غواړو باید ټول ویښ سو. دا شیان به غواړو. ور څوک سترګه ورسو خدای مو کور ودان کا چې زه په سمر سي وټ ورکم، زه په دغشي ورکم، زه په دغشي. ظالمه دې ما وټ چوره قیمتي ده. دا خلک چې اسمبلۍ ته لاړ شي تا ما په وټ سر لاړ شي چې تا ما وټ نه کو وردا ته په لستونی ګڼ صفا کوي. دوره مخانې نه دي چې ورې لاړ شي دا ما په وټ تللی دي. ټول ته مې دا اعلان د ویښ سو صحیح ویښ سو. بالکل به کو در نه راتلله که څه شی راتلله اوس به په کانټینر مخ ته زه ته ولاړم، زه به غپېږم، زه به غږېږم. که څوک مو نیسي که څوک زبر نه پرې کوي، که څوک مې مړی قسم ده ورته تبېدار. دا خلک ته ټول په جانو سوچ وکړي چې د ما علاقې سره دومره بد دا خلکو ولې وکړه. لا یې کوي هېچا سوچ یې نشته. اوس پر راغی اوس هلته کې دا خو د پاک آرمي ته شکر الحمدلله چې خدای پاک راوستې ده. خیر دی ورته چې موږ ته دا انسانیت خبره دوره غټه خبره ورته وکړه چې دا پل به دلته ترته کېږي انشاءالله دلته به یې ترته کوو. خدای به خیر کړي. دغه تل ته به نوکرۍ راکوي، دغه تل ته به انشاءالله موږ ته اسپتال راکوي، دغه تل ته به یونیورسټۍ راکوي، دغه تل ته به موږ چې کپنۍ کوم سهولیات دي انشاءالله العزیز موږ دو باندې دوره اعتماد ده، دو چې دوره انسانیت ده، په انسانیت کا کړ دی خیر دی ورته. دا ټوله یقین دهانې مشترک کړې ده چې دا به موږ تاسو سره هر شی برداشت کړو، هر شی به درته کوو چې د علاقې چې دا جهالت ختم سي، دا لانجې ختم سي، دا یو بل مړول ختم سي، دا علاقې چې تعلیم سهولیات راشي. ټولې علاقې والې وار وو ټول ویښ سو. دې نه بعده ووټ داسې سوکه شان ده چې د تاسو موږ خلکو ته ورکوو. دې نه بعده به ووټ ته ویښ سو. زه سیاست نه کوم، زه ووټ ته خولې ته سپای نه میزم، زه ووټ ته نه درېږم، زه ورته بل مې نه ده خوښو. خو نه دغې علاقې نه به سړی ورپاس کوو، دغې علاقې نه به سړی جګوو چې یاره موږ په فلانکي خانه تا باندې پټکا ږدو تا دروو. ځکه چې علاقې ته به خیر غواړې تا نه موږ دا توقع ساتو چې علاقې ته به خیر غواړې، چې علاقې خیر سړی یادې درېږي بی موږ به ورته تا داسې نه ورکړو، تاوان به ورسره کوه، ووټ به ورکړم، بل به نور به ورته غواړم. ټولو ته مې دا اعلان ده، ټولې وار وایي انشاءالله ټولو خلکو نه ټولې علاقې کې چې کمرشاب خیل، ننګرخیل، باوله، شبدین، لمشخیل، سمن ده، باسا خټک دا ټول ویښتو
دا خلکو ته موږ ته نن پورې ووایي چې ټولو خلکو په موږ اقتدار کړی دا هر یو مو ګوشي ګوشي پاس کړی دا خو یو د کارکردګي شو چې ما دا کړي خو یو سره به انشاءالله جواب نه وي یو سره به انشاءالله جواب نه وي نه راکوای شي نه دوره سړي دي نه مطلب په چې اوس یم تر اوسه نه په مخ خیال نشته په ټولې علاقې تاسو نه توقع ساتو چې انشاءالله تاسو به د خبرې ارو عمل به پکو انشاءالله سره منو بیا انشاءالله که خیر وخت خدای خوښوه بیا به ویډیوګانې کوو کیسې کوو خدا کیسه وارو په مخ بیا نورې کوو الله به خیر کي انشاءالله موږ به هر کله دا کوشش الله ګواه ده چې صرف الله پاک ما دا ایمان ده چې میږي صورت کوم پاره خبر کړی د الله پاک میږي صورت قرآن مجید چې الله پاک صورت دول نازل شو کوم خبره کړی ده خدای مې دی وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله په کوم ګډ کوم خبره کوم چې پورې لاړ سوای دا کولوال دي په غسکی رړې کګړدي پاکستان چې چوک په غسکی رړې باندې سکوټر پورې کوي بغیر د موجتل ټوله شپږ وله کا باندې دا او دا په کور مې په غسکی رړې سکوټر پورې کوم دا ما حال د لکې ما ته ټول تل ته مې په 15 کیلومتر باندې